زړه نه د امداد تقاضا باندې یو دو مثالونه واورئ. یو سړی راغی بل سړی نه قرض وغوښتو چې ما ته یو 100 روپۍ قرض راکړه. هغه 100 روپۍ راواغستې او سړي ته قرض ورکړ. نو هغه اخیستونکی ورته وایي چې هلکه همداسې دې پیسې راکړې، څه ګواه، څه وکیل، څه ضمانت. نو ورکوونکی ورته وایي چې کفا بالله وکیلا، د الله نه لوی وکیل بل څوک دی. دا 100 روپۍ مې د الله په وکالت درکړي. وی گواه. نو ورته وی کفا بالله شهیدا، دا الله نه لوی گواه بل څوک دی. 100 روپۍ مې درکړي، خدای مې وکیلم دی او خدای مې گواهم دی. روړې به کله پهله تاریخ باندې ډېر سړی لاړو. اوس چې پهله تاریخ راغو، سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپۍ یوسم. د سیند غاړې ته راوتی دی او سورلي نشته چې پکې راسور شي او دلته راشي. پخوا سورلی خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوښانو. اړه کې خیال وکړو چې سړي ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالکم د سیند غاړې ته راوتی دی چې کم سړي چې ما ته خدای وکیل او ګواه کړی و، د هغه نن نیټه ده، ګورو چې راوړي یې که نه. اوس هغه د سیند په غاړه ولاړ دی، د ده انتظار کوي، او هغه د سیند په غاړه ولاړ دی، د سورلی انتظار کوي. سورلی نه پیدا کی. آخر د ونې نه یو لرګی راغوس کو، د هغې دا منځې سوری کو او پکې 100 روپۍ واچولې او پې د پاسه یې کپړه وتړله او یو چټي ولیکلو پکې واچولو چې خدای دا پیسې هغه چاته لېږمه چې کوم د راکولو په ټیم کې ته راته ګواه کړی وکیل کړی وي. ته ګورې چې سورلي نشته، نو دا سیند به یې ور ورسوي. د سیند په غاړه سړی ولاړ دی، انتظار کوي چې ګوري سیند کې یو لرګی را روان دی. اړه کې خیال وکړو چې قرضدار یې خو رانغی، راشه دا لرګی راونیسه، کور کې به پې اور بل کړي. لرګی راونیو، کور ته ماښام راغی، ښځې ته یې وی چې قرضدار یې خو مې رانغی، خو دا لرګی سیند کې را روانو، دا مې راونیو. ښځې وی راکه چې بلې کو، روټۍ به پې پخه کړو. چې لرګي له ټیشه یې راواچوله چې ماته یې چې ګوري 100 روپۍ ترې پرېوتې. چې ټک یې ورکو، کاغذ هم ترې پرېوته او په هغې کې لیکلي وو چې یا الله دا هغه چا ته ورسوي چې د راکولو په ټیم کې ته وکیل کړی او ته ګواه کړی وي. تاسو خیال راغی دړه نه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای ګواه او وکیل کی، نو بیا دریابونه هم د هغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسوي.